او زمنګ د نن ورځې درس دی اصلاح خاندان او یو ډیر زیاته ضروری موضوع او ضروری عنوان دی ځکه چې کله د خاندان اصلاح نه شوي شریعت پرانا کې او کله خاندان نه جوړ شوی د کور ژوند کله نه برابر نو بیا په دې کور کې هم د الله عبادت کول ګرانی او د هغې بیا اثر د انسان په عملی ژوند باندې وي په دې وجه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرد اصلاح سره سره او د معاشرې د اصلاح د سره سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان په اصلاح باندې ډیر زیات زور ورکړی دی او قرآن عظیم کې دا د سورۃ التحریم دا کم 3 آیتونه چې دي په دې منګه درس دې زمنګه په دې کې الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم تم دغه خبره کړې ده چې ځان هم د اور نه بچ کړي مسلمانانو ته اعلان وکاو خپل خاندان هم د اور نه بچ کړي او هغه انسان خيار دی چې د ځان سره سره د خپل خاندان د اصلاح فکر وسره وي او چې د ځان فکر زمنګ سره وي او د خپل خاندان فکر را سره نه وي دا سوچ نه چې به زبا تهجد ته هم پاسم او زبا 5 وخت منځګزار هم یما زبا د قرآن درسونو له هم زما زمنګ سره د خپل بچو فکر را سره نه زمنګ سره د خپل کور د زنانو غم نه چې دی مونږ وکړو کوي نه کو پټې مانی وکړو کنا وخت وکړو زمنګ چې کوم په کور کې لوریانی دي زامن دي دا غوی د عبادت او اړو موږ تپوس نه کو چې دی منځ ته پاسې دل کپانه سي دل د تلاوت چاو کو که چاو نه کو نن سبا خاندانی نظام چې زمنګ کم دی او خاص کر د کورونو نظام الا ماشاء الله د ډېر کم خلکو به دا برابرۍ د اکثر خلکو د کور نظام دا ګډوډ دی کدا نیکان صالحان دی او که عام خلق دی چې خاندانی نظام او د کور نظام مکمل زمنګ دا بدتر دی او ابتر دی ډېر کم خلک وایي چې هغه به ماسخوتن د خپل بچو نه دا تپوس کوي چې نن چاو چا منځونه په جمع باندې 15 کړي دي انسان سره دا احساس پیدا کو دا د کلاس لمنګ راځو د 15 ورځې ومنګ د کلاس اخلو د دې خو زمنګ په ژوند باندې څه اثرات پکار دي چې د دې کلاس اثرات زمنګ په ژوند باندې مرتب شي دا سوچ د ځان سره د دې کلاس نویسو چې د نن نه پس منګ په کور کې د خپلو بچیانو نه ټیک ټاک تپوس کوو چې تاسو چا 15 منځونه وکړل او په جمع باندې وکړل په دې طریقه باندې د خپل خاندان اصلاح کیږي دا طریقه ده ماښامې د کېدو نه وړاندې چې موږ دا تپوس هم د خپلو بچو نه وکړو چې نن کمو کسانو تلاوت وکړو ټول کال تیر شي که نه ټول کال تیر شي او دا پته پلار ته هم نه لګي چې زما کم بچي قرآن مجید په تلاوت باندې په ناظره باندې ختم کړی دی یا سارے تلاوت کوي یا د شپې تلاوت کوي یا د بل ټیمې تلاوت کوي اړو موږ ته پته نه چې زمونږ بچي قرآن ختم کو که ختم نه کو حالن کې دا خو د قرآن عظیم حق دی په موږ باندې چې په کال کې کم از کم موږ قرآن مجید یو ځل ختم کو یو ځل ختم کو دا تپوس موږ نه کوو تلاوت تپوس د منځونو تپوس د دې سره سره اخلاقی تربیت چې زما په دې بچو کې کم بچي نشه کوي او کم نه کوي یا زما د بچو زه چې کله ماسخوتن کور ته راشم نو آیا زما د بچي هم کور ته راځي او که دا د شپې بهر چېرته ګرځي د دې خپلو بچو غم پکار دی غم د دې نن ورځې د سبق موضوع دا ده د اصلاح خاندان فکر پکار دی او د دې نقصان خو ټیک د چې کله خاندان وران شي موږ ته به هم نقصان خو اصل نقصان بل چاته دی بیا بچی به ستا په کور کې وران شي غلا به د بل کور نه کوي بچی به زما او ستا په کور کې ورانیږي خدا به د پردي کور عزت به لوټ کوي بیا دا د بل چا عزت ته بیا لاس وراچي او کله کله ډېر محترم انسان د خپل بچی د غلطۍ په وجه باندې د هغه عزت د خاورو سره بیا میلاو شي دا ولې
ځکه چې زمونږ په کور کې داسې مناسب تنظیم نشته دی په کار ده چې څنګه موږ د خپل رزق تنظیم کوو چې کور ته بچو له رزق راوړو دا په اهتمام باندې راوړو دغسې چې موږ د خپلو بچو د قرآن د تلاوت د هغوی د منځونو دا موږ سوچ شروع کړو چې کومو بچیانو منځ وکړو کومو تلاوت وکړو اخلاق یې څنګه دي د خپلو زنانو د خپلو نارینهو دا ټول دا یو نظام دی زمونږ شریعت دا ټول د تذکیرو یو بل ته به نصیحت کوو نور د یو انسان په چا باندې خو حق نشته دی چې چا باندې لاس اوچت کړي جاره څوک به چاته په زور څه خبره وکړي هر انسان نه خپل تپوس کېږي یو بل ته به دا موږ یاد دهاني به کوو تذکیر به کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان د هر یو فرد ځان له ذمہ داریانې ذکر کړي دي خاندان کې څوک دي خاندان کې خاوند دی او خاندان کې ښځه ده په خاندان کې مور او پلار دي په خاندان کې لور او زوی او چې کله سړی په یو کور کې اوسېږي نو بیا نوسي او نوسیانې دې د خاندان ویلې کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې فکر کړی دی په یو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خاندان کې چې کوم اصل فرد هغه زنانه ده او ښځه ده د هغې یو څو صفات ذکر کړي دي ځکه چې کله ښځه او خاوند برابري پلار او مور برابري نو د هغوی اثر په دې بچو باندې کېږي نبی علیه صلات وسلام د نیکې ښځې او د نیکې بیبي او دارنګې د کومې زنانه چې تربیت شوې ده اصلاح شوې ده د هغې یو څو صفتونه ذکر کړي دي څنګه چې مشهوره ده چې د ماشوم اولنی سکول اولنی مدرسه ده د مور غیږ ده د مور دا غیږ د ماشوم اوله مدرسه ده دا د سکول نه وړاندې یو بل سکول دی دغه پری سکول دی د سکول نه وړاندې چې ځان له یو د مدرسې نه لاندې مخکې یو بله مدرسه ده چې په هغه ځای کې تربیت وشو نو په هغه بیا چې کله موږ د خپل سکول مدرسې ته ماشوم لیږو نو دا به روغ ماشوم به تلی نبي علیه صلات وسلام د دې زنانه صفت کوي وایي ښه ښځه چاته وایي نیکه ښځه څه ته وایي د الله کومه ښځه خوښه ده او کم صفتونه دا په ښځه کې پکار دي نبی علیه صلات وسلام چې کله د چا صفتونه کوي د هغې غرض دا وي چې دا صفتونه په ځان کې راوستل پکار دي دا یې مطلبي لکه یو حدیث کې راغلی دی نبی علیه صلات وسلام یو ملګری خریم اسدي رضی الله تعالی عنه خریم اسدي رضی الله عنه هغه غټې سڼې پرېښودې وې دا ویښته دي اوږو ته را رسېدلي او د نبی علیه السلام داسې اوږده ویښته نه یې خوښ نبی علیه صلات وسلام 3 قسمه ویښته پرېښودي یو هغه ویښته چې هغه صرف د غوږونو ته راورسېږي د غوږونو د څوکو ته او په دغه ځای باندې سړی دا ویښته کټ کړي دویم قسم هغه ویښته دي چې دا ویښته د غوږونو نه لږ راښکته شي او دریم قسم هغه ویښته دي جمعه ورته وایي چې دا د اوږو ته صرف راورسېږي دا سټ پناه کړي دغه 3 قسمې ویښته دي دې نه زیات نه دي ثابت د نبی علیه صلات وسلام ویښتو کې چې په اوږو باندې پرته یو ښکته راځي د خریم اسدي رضی الله عنه د هغه ویښته ډېر زیات غټ و د اوږو نه ښکته و نبی علیه صلات وسلام دا نه و خوښ او دویم صفت په ده کې دا و چې یا به کله روان و د هغه د پنسې به د دې پړکو نه د ګیټو نه به ښکته وي اوس نبی علیه صلات وسلام خو چاته مخامخ داسې نه ویل چې دا کار وکړو دا مه کوه نبی علیه السلام یو ناشنا مبلغ دی یو ناشنا استاز دی ناشنا مربي دی او کله چې څوک چاته وایي دا کار مه کوه نو په هغه کې ظاهره داسې طغیان شاله راځي بیا هغه ضد اخلي نبی علیه صلات وسلام څوک په ضد نه مجبور کړی نبی علیه صلات وسلام یو ورځ ویلو چې نعم الرجل خریم لولا طول جمته و اسبال ازاره خریم ډېر ښه انسان دی خو چې دا دوه غلطیانې پکې نه وي یو دا غټې سړی نه وي او دویم دا چې دا پنسې نه ښکته کولی نو ډېر کامل انسان دی ډېر ښه سړی دی وی په دې مجلس کې یو ملګری ناست و سیده لاړو په خریم پسې چې خریم نبی علیه السلام دې صفت وکړو او کله به چې د صحابه کرامو نوم چېرته نبی علیه السلام په مجلس کې یاد کو او ډېر زیات خوشحاله و نو خریم اسدي پسې چې کله ملګری لاړو ویل نبی علیه السلام دې صفت وکړو خو ستا د 2 غلطو نشاندهي یې وکړله ویل چې دا سرنې ډېرې غټې دي او دا پنسې لاندې دي خریم اسدي فوراً پاسېدو او چوړکۍ راواغستله خپل ویښتې په سټه باندې ختم کړل ویل نور به داسې نه او ویل دا خپلې چې کوم لنګ و هغې
بالکل په دې نصف الساقین کې د پنډۍ په دې مینس کې د قضیه کې د خپل لنګ کټ کو چې دا زه اوچتو منو چې مستقل اړو ښکته کېږي نه. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم دی. دا صفتونه یې وکړل او حقیقت دا دی ګور عزتمندو نن سبا د سړو دا رواج خو صرف په دې مدرسو کې طالبانو کې شته خو سنت طریقې مطابق یې پرېږدي نه غټوي خو د پنسو چې دا کومه مسله ده نو دا ډېره زیاته عامه ده او خاص کر په تعلیم یافته خلکو کې ډېره زیاته ده. دا کم نن سبا چې کوم رواج دی چې بس اوږد پرتوک کول او دا بوټو نو دا پنسې اکثر د دې بوټ لاندې یخ ته رسېدلي دا یو پیشن لري تعلیم یافته خلکو دا بیروکریټس دي او که دا چېرته په یا ډاکټران دي یا پروفیسران دي یا کم ځان ته تعلیم یافته خلک وایي د هغې پهچان دی چې دا به دا پنسي بیخي د دې بوټانو سه به یې لګولي یا کم دا پینټ کوټ کم کلچر والا د خلک چې دی نو د هغوی هم دقه رواجي دی به دا پیشن چې دا به دا پنسي بیخي ښکته کړی وي. یعنی دا سوچ هم نشته دی چې نبی علیه صلات وسلام په دې خفه شوی دی او صحابه کرامو له تعلیم داسې ورکړی دی. نبی علیه صلات وسلام دې ته کبیره ګناه ویلې ده ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار د چا پنسې د لنګ د دې او لنګ او پنسې دا د دې ګیټونو لاندې دا به جهنم ته ځي. البته زنانه به پټوي زنانه حکم جدا دی ډېرو مسلو کې زنانه او نارینه منځ کې فرق دی یو پکې دام ده اب مکمل ځان پټوي. خو د نبی علیه صلات وسلام غرض دا چې دا غلطیانې ختم شي او دا ښه صفتونه راشي. یو موقع کې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه وایي چې ما کله زما واده نه و شوی نو زما زیات وخت به جومات کې تېرېدو ډېر وخت به زما جومات کې وده کېدم هم به جومات کې. سنن د ابو داود حدیث دی وایي زه به جومات کې وم او هغه وخت کې ویل په جومات کې دروازه نه وه نو دا سپي به راتلل کانت الکلابو تقبلو دا وتدبرو دا سپي به تلل راتلل په دې جومات کې هغه زمانه کې بیا دروازې ولګېدې په جوماتونو کې. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه په جومات کې وخت تېرېدو زیات و تهجد به هم کول او د نورو نوافلو هم ډېر زیات اهتمام یې کو. یو وخت کې ته د شپې دا مونځ پاتې شوی و تهجد دا مونځ سستي راغلې راځي انسان کې بې خوب لیدلی و. کله چې سړی د دې نیکو عادت یې که نه نیکو سه دا به ستاسو تجربه وي تهجد څوک کوي 5 وخته مونځ کوي دا به انشاءالله دا خبره چې زه وکړم ستاسو ذهن کې به پرېوځي. کله چې سړی د منځونو د تهجدو نوافلو پابندي په کومه ورځ باندې دغه نوافل پرېښودل دا به د شپې ډراونې خوب به ویني ډېرې خوب به ویني یا به د کوی په غاړه باندې روان وي دا چې دغه دې ورغورځېدم یا به ګوري ځان ته چې ډن ته ورغورځېدم یا به سپور ایسار کړی. د دې مطلب چا نه تپوس مه کوه. د دې مطلب دا دی عمل دی کو هغه دې پرېښی دی. داسې یو خوب عبدالله ابن عمر ولیدو خپلې خور ته بیان کو حضرت ابصې رضی الله عنها د نبي علیه السلام بیبي وه هغه راغه او نبی علیہ السلام ته ویل چې عبدالله داسې خوب لیدلی دی. نبی علیہ السلام فوراً په تعبیر باندې پوه شو وی نعم الرجل عبدالله عبدالله ډېر ښه سړی دی ستا د ورو ډېر ښه انسان دی لو کان یصلي باللیل ارمان که د شپې دا مونځ یې نه پرېښودی دی کولی دی د خوب تعبیر ورته ویست. عبدالله ابن عمر بیا د مرګه پورې تهجد نه پرېښودلي. نبی علیہ الصلاۃ والسلام د ښې ښځې صفتونه هم کړي دي. 3 صفتونه د ښې ښځې دي 3 صفتونه الله یې دا زمونږ په زنانو کې زمونږ په خویندو میندو کې زمونږ په بیبیانو کې راولي. یو صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی د ښې ښځې او د نیکې ښځې دا صفت دی چې اذا امرتها اطاعتک. دا صفتونه په کار ده چې زنانه په ځان کې راولي. اگر چې نن سبا معاشره بدل ده دا کم صفتونه چې زه بیان کم د حدیث پر رڼا کې شاید چې جدید معاشره دې ته ښه صفتونه ونه وایي. زمونږ دا نوې معاشره ښه صفتونه دې ته نه وایي. ښه صفت هغې ته ویلی کېږي چې کله یو نوی فیشن او نوی کلچر نوی ثقافت نوی تهذیب چې دا کله په فلم انډسټرۍ کې راشي مارکیټ ته هغه رواج چې کله جنۍ خپل کي نو خلک دغه شانې زنانه خوښوي. نن سبا د هلکانو انتخاب د هغه جنکو دی په کالجونو کې په یونیورسټو کې په معاشره کې چې دا صفتونه پکې نه کوم چې حدیثو کې راغلي دي. عوام تر باندې د تعلیم یافتو جنکو د هغې هلکانو انتخاب دی چې په هغې کې هغه نبوي اوصاف نه وي هغه انتخاب. نن تاسو ګورئ که نه بله ورځ یو ځای من کالج کې ناستو ملګرو تذکره کوله نوم هنالم دا ځای ویل په هغه ځای کې د ټولو نه زیاته د یعنی د فیمیل ایجوکیشن شرحه یو تحصیل یاد کو زمونږ په دې خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات دی سروې شوی د چې ټولو نه زیات د ښځو تعلیم د په دغه تحصیل کې دی.
چې 100% په هغې کې فیمیل ایجوکیشن دی او ښځې انسټروت او کالجونو ته ځي. ویل کله چې معلومات وشول له ټولو نه زیاته د خلې او د طلاق و شر هم په هغه تحصیل کې ده. کوم ځای کې چې په عدالتونو کې زیات کیسونه د خلې پراته دي او جنکۍ د خپلو خاوندانو نه طلاق اخلي په دغه تحصیل کې دي. دا ولې؟ ځکه چې په دې کالجونو کې په دې انسټو کې چې کوم تهذیب دی نو تاسو وګورئ هغه اسلامي تهذیب نه دی. اقبال چې ویلي چې اٹھا کر پینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے. اٹھا کر پینک دو باہر گلی میں د دې کوڅې نه بار ته گزار کا. دا د نوې تهذیب د انډې څخه دی. سی اقبال ډېر هوښیار سړی و. دې ته انډې ویلې وې چې دا اوس خو ټیک دی خو دا بچي راوړي. هغه زمانه کې خلا حالات برابر وو. اوس هغه انډو یقینا چې هغه بچي راوړل نه حالاتو ته ګورئ تاسو څه صورتحال دی. یعنې موږ په دې خپلو سترګو باندې په دې ټي وي کې او په دې سوشل میډیا باندې ولیدل او په دې خپلو غوږونو په دې خپل پاک وطن کې چې د لا اله الا الله محمد رسول الله په نظریه باندې آزاد شوی نو دا د سیول سوسایټي زنانه او د هیومن رایټ زنانه راوتلې د پېښور او د لاهور او د اسلام آباد په روډونو باندې او هغه اواز یې وکړو چې د دې اواز دا اواز چېرته کې پخوا په مکه کې نه و شوی چې میرا جسم او میری مرضی دا اواز چېرته شوی نو شوی دا اواز چېرته دا زموږ د پاکستان په تعلیمي ادارو کې وشو. دا ځکه نه د ماشومې نه څوک تپوس کوي نه د ماشوم نه څوک تپوس کوي. نظام نشته نه په خاندان کې شته نه په سکول کالج کې شته. دا که تاسو د چا د دې احادیثو سره څه نه څه تعلق وي نبي علیه صلات وسلام چې کله مکه فتح کړله مکه او د فتح مکې نه وروستو بیا د مکې ډېر لوی خلک مسلمانان شو. په دې خلکو کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کومه خواښې ده حضرت هنده زوج ابی سفیان رضی الله عنه د حضرت معاویه سے مور د حضرت ابو سفیان سے بیبی دا مسلمان شوله. هغه زنانه وه چې کومې زنانه د احد په جنگ کې د صحابه کرامو سینې کټ کړې وې او د هغې نه د اینې رایستلې وې او هغې په امیل کې پویلي او غاړې ته یې اچولي او د مصعب بن عمیر او د حضرت حمزه د دې خلکو دا شونډې او دا پوزې او دا غوږونه یې کټ کړي او داسې سخته ښځه وه. دومره سخته ښځه څنګه زړه د دې ښځې او د حضرت حمزه جګر راغستی او په دې چک لګولی و. نبي علیه صلات وسلام ترته جړل د سترګو نه وخت کې بهیدلې. دغه زنانه م راغله او دې بیا ایمان راوړو. دایم ایمان راوړو. نبي علیه السلام ته مخامخ ناسته وه. نبي علیه صلات وسلام ورته هندنې ویا ویم ویل ستا ایمان راته قابل قبول دی خو ما له مخامخ مه راځه. خواښې وه ما له مخامخ مه راځه ځکه چې ته ما ته مخامخ راځې نو ما ته خپل تره رایادېږي. دا خپل تره هغه شونډې راته رایادېږي دا هغه پوزه راته رایادېږي دا هغه سترګې تا پکې څه پرېښي وو. کله چې زما په تا نظر لګي نو ما ته هغه حالات رایادېږي ما له مخامخ مه راځه. خو دې زنانه ته ګوره که نه سره د دې نه چې دا په هغې زمانه کې پیدا وه کله چې نبي علیه صلات وسلام به د چا ایمان قبلو نو سورة الممتحنه کې د هغې نه به چې کله بیعت اخستو نو په هغې بیعت کې 8 خبرې وې. اته یو خبره په هغې کې دا وه چې هغه ښځه به مسلمانه کیږي هغه سړی به مسلمان کیږي چې هغه به زنا نه کوي بد عمله به نه کوي. اسلام کې دا حرام دي. کله چې د دې زنانه نمبر راغی مسلمانه شوله نبی علیه صلات وسلام ته مخامخ کېناستو. نبی علیه صلات وسلام ورته وایي دا شرطونه دي شرک به نه کوئ نه به کوو پلان به نه کوئ. چې کله دې ځله راغله نبی علیه صلات وسلام ورته وایي چې ګورې زنا به نه کوئ. دې له غصه ورغلله او نبی علیه السلام ته وایي چې او تزني الحرة یا رسول الله آزاده ښځه به هم زنا کوي چې هغه وینځه نه ده. یعنې په جاهلیت قدیمه کې هم ګورې زنانه دا بدعمله نه وي هغه زمانه کې. ځکه خو قرآن مجید ویلی دي د دې خبرې اشاره په دې سورة الاحزاب کې شوې ده ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. زنانو ته وایي چې تاسو د پخواني جاهلیت په شانې خپل ښایست مه ښکاره کوئ. په دې کې دې ته اشاره وه چې یو جاهلیت قدیمه و اولا یو بل جاهلیت روان دی چې هغه جدید جاهلیت دی. مولانا مودود رحمه الله په دې تجدید و احیاء دین کې دا ویلی دي چې دا جدید تعلیم یافته خلک او جدید ایجوکیشن دا جدید جاهلیت دی. د دې معاشرې نه او د دې ادارو نه داسې ښه خلک نه راوځي. بالفرض که څوک پکې ښایي د هغه به خانداني بیکګراونډ به برابري او دغه ادارو نه څوک صحیح نه راوځي. نبی علیه صلات وسلام صفات بیان کړل چې ښه ښځه دا ده چې اذا امرتها طاعت کړه چې ته ورته کله خبره وکړې نو هغه به ستا مني. دې خبره باندې لږ سوچ تاسو وکئ. نبی علیه صلات وسلام وایي ښه ښځه دا ده چې ته ورته د یو کار خبره وکړې دا به ستا مني. اذا امرتها اطاعتک دا به ستا مني. ښې ښځې صفت دی. نن سبا خو دا کم
دا څومره چې تحریکونه روان دي که نه په دې دنیا کې دا فیمینزم چې کوم تحریک دی نسوانیت تحریک چې کوم روان دی او هیومن رایټس والا د هغې په شا باندې ولاړ دي انساني حقوق والا سوی هغوی موږ د معاشرې نه صنفي امتیاز ختمو صنفي امتیاز څنګه ختمو دا د ښځې او د سړي تفریق پکې نشته سړی او ښځه کمایي به هم یو شانې کوي د هغوی حقوق هم یو شانتې دي د هغوی هر څه یو شانتې دي او دا پکې لا کمه ده چې ښځه به ځان لي او سړی به ځان لي جنسي او صنفي امتیاز وي دا ختمول غواړي او ښځه ځان له انسان دی او سړی ځان له انسان دی ښځه څنګه د خپل خاوند به مني نه جي نه که دا ښځه ډېر لوی تعلیم یافته ول نه دې ښځې شلم پاس کړی دی 13 یې پاس کړی دی او خاوند د دې داسې دی چې هغه د سکول په خوا هم نه دی ورغلی څوک به مني ښځه به د دې خاوند مني ښځه اذا امرتها طاعت کا چې کله ورته خبره کې ستا به مني دا د ښې ښځې صفت دی او چې کله ښځه د خاوند نه مني نبي علیه صلات وسلام دغې ښځې ته عاصیه ویلې ده عاصیه ترمیزي کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خاوند ښځې ته آواز وکړي چې دلته راشه نو فلتأته ولو كانت على التنور دا یې د خاوند خواله راشي اگر که دا په تنور ډوډۍ ولې نه پخوي تنور چې کله زنانه ډوډۍ پخوي که نه په دې وخت کې هغې هېڅ کار ته توجه نه که بچی جاړي هغه وایي د تنور ډوډۍ رانه سوځي دا کوم وروسته بچي له ورځم یعنې د دې نه بل اهمیت والا کار د زنانه نشته دی د دې نه دا معلومه شوله چې ډوډۍ به هم زنانه پخوي ولو كانت على التنور دا مطلب دی بل څوک به نه راځي ټیک ده که مالداره دی کور کې څوک خدمت کوي جایز به وي خو خدمت به دا به زنانه کوي او د خاوند به دومره مني دا د ښې ښځې صفت دی دا خاندان دی نبي علیه السلام دا خاندان جوړوي ځکه بنیادي تر خاندان د ښځې نه جوړېږي چې ښځه کله ورانه شي نو بیا کور نه جوړېږي او نبي علیه صلات وسلام بیا یو دویم صفت د ښځې کړی دی ورته وایي چې اذا نظرتها سرتکا دا ډېره ښکلې خبره ده وایي ښه ښځه دې ته وایي چې خاوند ته وایي ته د خپلې ښځې ته کله وګورې نو دا تا خوشحاله کړي دې څه مطلب دی چې کله تا خپلې ښځې ته وګورې تا خوشحاله کړي هغه دا دی چې ته د خپلې ښځې ته وګورې د هغې جامې بالکل د شریعت برابري نو ته ورته کتی شي ما په دې تیمرګره کې یو بلامبټ کې داسې یو کلاس و د فهم قرآن کلاس داسې څلورمه ورځ و شاید په هغه ورځ باندې زموږ اتفاقا موضوع دا وه چې حیا او پرده دا زموږ موضوع وه خو زه چې کله د سهار مانځه نه پس راورسېدلم نو په دروازه کې یو سپینګیری ولاړو هغه سپینګیري زما سره لاس میلاو کو چې خبرې شروع کړلې په جړا باندې شو نو ما ته یې وویل چې مولوي صاحب نن به په دې کلاس کې د زنانه د حیا د پردې د لباس خبرې به وکړي ما ورته ویل باباجي زما نن دا موضوع دی انشاءالله هم دی په دې باندې به خبره کومه نو بیا ما ته وایي چې زه ځکه دا خبره کومه چې زمونږ خپل کور کې ویل مې د کور ټولې زنانه راوستي دي ویل په زور مې راوستي دي درس لا زه چې دا درس واوري او ویل داسې صورتحال دی چې دومره تنګې او لنډې او نرۍ جامې کوي زه ډېر قارېږم په کور کې زما څوک نه مني نو ویل ما اوس خپل کور پرېښی دی زه بر په بیټک کې اوسېږم ځکه د لور جامو ته نشم کتلی چې لور ته اواز کې خواله د راځي جامو ته نشم کتلی که ښځې ته اواز کوم چې هغه زما خواله راځي جامو ته نشم کتلی ورېرې ته چې اواز کوم چې ماله خدمت کوي که ماله روټۍ راوړي زه ورته نشم کتلی سترګې مې پټې کړي تاسو به ایمان باندې وي د ټول کورون دا حل نه دی سو ولې دا تنګې جامې څوک کوي دا لنډې جامې څوک کوي په بازار کې تاسو ګورئ نن سبا د زنانو دا جامې دا لباس بالکل سکټ او دا رنګې دا جینز نه دي بالکل دا هغې په شانتې نه دي دا د اسلام لباس دی دا د مسلمانانو لباس دی بالکل سړی په کور کې حقیقي مطلب حقیقي خبر هم دا ده چې په کور کې سړی خپلې ورېرې ته یا خورزیګانې درکه راشي خپلو خورزو ته یا درکه خپل رشته دار راشي سړی ورته کتی نشي کتی ورته نشي داسې لباس او خفه کېږي مو غیرتیانو بختانه ځان ته غیرتیان وایي دا جامې وله موږ په بازار کې الو او موږ یې وله چېرته الو اوس ښځې په خپله بازار ته ځي نن سبا کم چې په کلي کې ډېر ځان ته تقوادار وایي د هغه زنانه په بازار کې په خپله باندې هغه شاپینګ کوي سوداګانې کوي په دې ودونو کې تاسو سوداګانې څوک کوي ښځې نه کوي په دې ودونو کې سوداګانې ښځې کوي په دې کوچدنو کې سوداګانې ښځې کوي نن ټول شی هغه زنانو ته تللی دی په دې وجه باندې مسائل زیات شول نبی علیه صلات وسلام وایي چې ته ورته وګورې تا به خوشحاله کې لباس یې برابر دی دویم نمبر دا ده چې کله ته ورته وګورې نو هغه محسوس کړي چې ما ته مې خپل خاوند وکتل د دې حق زما نه اوچت دی زما خاوند دی ستا قدر کوي ستا عزت کوي ستا احترام کوي
د دې احترام او د دې عزت په وجه باندې ته چې ورته کله ګورې نو تا به خوشحالوي. ته چې ورته کار وې نو خپل تندی نه ترېوئ. ته چې ورته کله د کار وې نو فوراً راپاسېږي. د رخي ښځې صفت دی. او کله چې داسې کیفیت د ښځو جوړ شي نو الله تعالی په دې کور کې برکت بیا اچوي. رخي ښځې صفت دی. او دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ښې ښځې یو بل صفت کوي. و اذا غبت عنها حفظتك فی مالک و نفسها. چې در کور نه بهر ته لاړ شي چېرته ډیوټۍ له سار ځې سکول کالج ته ځې زمیندارۍ له ځې دوکان له ځې او ماښام کور ته راځې نو دا ښځه دوه ذمهدارۍ ادا کوي. یو د خپل ځان حفاظت به کوي او یو به ستا د مال حفاظت کوي. دا د ښې ښځې صفت دی چې کله خاوند د کور نه وځي داسې نو چې خاوند د کور نه نه دی وتلی په دې بله ګیټ باندې ښځه بهر وتلې ده او په کوڅو کې ګرځېدل او په کلي کې ګرځېدل او بازار مارکیټ ته تلل. داسې نه. او یا دا ده چې خاوند د کور نه نه دی وتلی او زنانه بس په لاس کې موبایل راوالي او د هغې چا سره خبرې اترې کوي د هغې چا سره تعلق ساتي چې په هغې خاوند خفه کېږي. نو سبا ټولې دا مسلې نه دي څه د غټې غټې مسلې دي. نبي علیه السلام د ښې ښځې دغه صفتونه بیان کړي دي. دغه ښځه ده دا نیکه ښځه ده. او نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي داسې ښځه پکار ده د دې ښځو سره رشته پکار ده نکاح د خپل بیبیانو نه دقسې جوړول پکار دي. په دې وجه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خاندان د زنانه نارینهو ذمهداریانو کې دا بیان کړي دي. یو واقع زما ذهن ته راغله. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله پیغمبر کېدو نو په دغه وخت کې حضرت ابو طالب چې کوم د نبی علیه السلام تر احترام به یادو ځکه د نبی علیه السلام تر دی. ابو طالب صاحب زوی دی حضرت علی رضی الله عنه. نو دی ابو طالب تر خپل وراره رسول الله معلوم چې دا ډېر ښه انسان دی نو دته ویل چې د علي بستا په کور کې اوسېږي ته تربیت کوه. نو حضرت علی د نبی علیه الصلاۃ والسلام کره اوسېدو. نبی علیه السلام یې تربیت کو. ظاهره و چې کله بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وکتل چې هغه بلوغ ته ورسېدو هلک نو واده وله کو نو خپله لور یې وله ورکړله حضرت فاطمه وله ورکړله خپله لور یو کور کې اوسېږي. کله چې واده دی د واده شپه ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت فاطمه رخصتۍ حضرت علي ته حواله کوي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام لور را پاسوله د لاس نه ونیوله او د خپلې کمرې نه د حضرت علي صاحب کمرې ته منتقل کوله. یو کور دی په یو کور کې واده دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام لور را پاسوله لاس نه نیولې ده او د حضرت علي رضی الله عنه کمرې ته چې کله بوتلله حضرت علي ته ویل راشه دی خوا راوستو. چې کله راوستو د حضرت فاطمه لاس هم راواغستو د حضرت علي لاس راواغستو او حضرت علي له په لاس کې د حضرت فاطمه لاس ورکو. د عقد او د نکاح وه. او چې کله ولا لاس ورکو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی علي د دنیا او د آخرت خیر مې درله په لاس کې درکو. د دنیا او د آخرت خیر دی. د دنیا خو ځکه و چې حضرت علي له د خفګان موقع چېرته نه ورکړی او د آخرت خیر خو په دې وجه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سیدتو نساء اهل الجنه د جنت د ښځو مشره به څوک فاطمه رضی الله عنها او د سړو مشران به څوک الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن حسین به د جنت د الکانو مشرانی. نو په جنت کې خو بوډاګان به نه وي تاسو ته به پته وي جنت کې خو ټول الکان دي نو ټول به شبابانی د دې شبابانو مشران به حسن حسیني. د دې مطلب ګوره دا چېرته نه دی چې سپینګیري به جنت ته نه ځي. هغه یوه زنانه وه نبي علیه صلات وسلام خواله راغله ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا راته وکړه. ویل څه دعا درته وکړمه؟ وایي چې جنت کې الله زما ستا ګاونډ نصیب کړي چې ته زما په ګاونډ کې زه ستا په ګاونډ کې یم. نبي علیه صلات وسلام به مزاح کوله خو دا به د اخلاقو په دایره کې دننه وایي تا ته پته نشته دی چې بوډېګانې به جنت ته نه ځي ته به څنګه زما سره په ګاونډ کې راشي. وایي هغې په ځان راکېښودل چې زه هسې دا دومره دواګانې کوم منځونه کوم چې زه جنت ته نه ځمه. نبي علیه صلات وسلام خو څه طنز کوو مزاح یې ورسره کوله. کله چې زنانه خفه شوله ویې ژړل نبي علیه صلات وسلام ورته ویل چې نه دا مطلب مې نه دی تاسو به نه ځئ جنت ته. هغه آیت یې ورته ووایو چې انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا. موږ به دا زنانه په نوې پیدایش کې پیدا کړو جنکۍ به ترې جوړو کړي جنکۍ دا به جنکۍ ځي بیا د بوډېګانې به جنکۍ شي د بوډاګان به هلکان شي د دې مشران به حسن حسین دي. دقه ښځې نه حسن حسین پیدا دي. حضرت علي صاحب ویل ما ته د دې خبرې احساس په هغه وخت کې وشو زه هر پلار وایي زما لور ښه لور ده او دا خیر دی. وایي ما ته هله احساس وشو دې ته خانداني اصلاح وایي چې کله زه یو ورځې کور ته رالم شپه ده او زما دا ښځه ډېره زیاته بیماره وه ټوله شپې تبه تېره کړله. حضرت فاطمې تبه تېره کړله د جنت د ښځو سرداره ده بیماره ده
او داسې خوټ کېدلې ته به په حضرت فاطمه باندې وه ویل ټوله شپې چې داسې په تکلیف باندې تېره کړل نو ویل زما خپل ذهن کې دارال چې سهار به زه د ناشتې د تیارۍ به زه په خپله باندې وکړم ښځه مې بیماره ده مونځ به وکړي اوده به شي ځکه تکلیف دی ورته زه به نن دې بچو له پخلی وکړم او دا چای روټۍ به زه په خپله باندې کوم جومات ته چې لاړم او د جومات ته په دې نیت باندې راووتلم چې نن به پخلی په کور کې کوم ځکه د نبي علیه السلام لختي جګر بیمار دی د جنت د ښځو سرداره بیماره ده یوازې د علي ښځه خو نه ده وایي چې زه رالمه زما په کور کې دا د ډوډو ټپاره مې واورېدو چې زه کله ورغلم کچن ته نو حضرت فاطمه لګیا د خپل سره تړلی دی او پخلی کوي ویل ما ورته ویل چې ته خو بیمار یې ټوله شپه دې ته به تېره کړې ده ته په آرام باندې کښېنه زه به نن دا پخلی وکړم څه جواب وله ورکوي بیبیانو د خویندو امیندو ته وایم داسې ښځې خاوند له داسې جواب ورکوي څه ورته وایي یا علي پرېږده ما چې زه را خدمت ستا وکړم او په الله مې دې قسمي چې زه الله عبادت کوم او څومره خوند ماله راکوي دومره خوند ماله دا راکوي چې زه ستا خدمت کوم د الله په عبادت کې ما ته خوند میلاویږي او د خاوند په خدمت کې ما ته خوند میلاویږي خاوند خدمت کې خوند دی خو چې کله ښځه حقیقت کې خاوند تسلیم کړي چې دا زما خاوند دی زما د هر څه باچا دی دا زما د کور سربراه دی دا زما دنیا او آخرت دی او بیا ډېر کله ته داسې شوي دي وایي دا داسې ښځه وه چې ویل دې داسې نه دي کړی چې زما نه مخکې چېرته روټۍ خوړلې ده فاطمه وایي زما نه مخکې چېرته روټۍ نه وه خوړلې یوازې زما نه مخکې نه د بچو نه مخکې هم چېرته روټۍ نه ده خوړلې وایي کله به چې روټۍ تیاره شوه اول به ما ته کېښودله موږ عام طور زنانه اول د خپل بچي غم کوي بیا د خاوند غم کوي وایي هغې به داسې نه کول اول به زما خیال ساتو د خاوند چې ما به کله خوراک وکړو د هغې نه پس به ماشومانو ته کېښودله چې ماشومانو به خوراک وکړو د هغې نه پس به هغه ټوکړو روټو ته به دا کېناستل او دا خوراک به کوو ماشومان په روټۍ څه فساد کوي دا د جنت سرداره وه و زه پوه شوم چې نبي علیه السلام ما ته رښتیا ویلي چې دا تعالی زه د دنیا او د آخرت خیر درو اصلاح ذات البین نبی علیه الصلاة والسلام دا کړي دي البته یو خبره پکې بل هم کومه د دې مطلب دا نه دی چېره په کور کې به شر نه راځي او جګړه به نه راځي جنګ به هم راځي جګړې به هم راځي او دا خاص کر میندو ته نن ویمه او پلارانو ته ویم دا خبرې خاص کر د چا د کم سړو د کمو زنانو چې لوریان شته دی هغوی ته دا حدیث ویم دا واقع هغوی ته خصوصي بیانوم غور باندې واورئ د حضرت فاطمه او د حضرت علي په منځ کې اختلاف راغلی و اختلافونه راځي په دې دواړو منځ کې اختلاف راغی سړی هم ښځه هم جنتي ده خاون هم جنتي دی د جنتیانو منځ کې اختلاف راغی چې اختلاف کله راغی اختلاف په دې خبره باندې راغلی و چې حضرت فاطمه د لاس خوږ شوي و ډېر خدمت د لاسې لاس خوږ شوي و او تکلیف ورته ډېر زیات و دا خدمت یې کوو نو په نبي علیه صلات وسلام پسې راغلی وه چې ما له یو خادم راکړه چې زمونږ په کور کې خدمت کې نبي علیه السلام ورنه ورکړی دې په ځای باندې ذکر و اذکار کوي الله به هم کور چلی او خادمان به زه بل چاله ورکړم تاسو یې مه بوځئ دغه اختلاف و چې نبي علیه صلات وسلام یو ورځ کور کې ناست دی او حضرت فاطمه دغه ده په سرو سترګو باندې په ژړا باندې راننوتله چې د چا لور کله کور ته راشي او جاړي او سترګې سري هر یو کس منډه کې ټوپک له او ډانګیله زه به اوس دا خپله خور ازاده کړم او دا ما په پردو کې نه ده ورکړی او زه د خپلې خور تپوس کولی شم او د خپل لور تپوس کولی شم سبا په عدالت کې دا هم ولاړ دی یا بل هم ولاړ دی ښځه هم ولاړه ده سړی هم ولاړ دی او جج د هغوی په منځ کې فیصله کوي هغه نکاح چې هغه په شرعي طریقه باندې شوې وه هغه بیا دغې عدالتونو ته لاړه شي او په قضیه کې د هغوی په منځ کې تفریق وشي بیا نبی علیه صلات وسلام فورا پاسېدو دا احادیثو کې راغلی دی کتاب الادب کې چې نبی علیه صلات وسلام به چاته نه پاسېدو چې راوغې صرف خپل لور ته وپاسېدو حضرت فاطمې ته ګرانه وه ډېره زیاته وه او چې کله به راغله لاس به یې ونه ښکل کو نبي علیه السلام داسې لاس به یې ونه ښکل کو او ځان سې مې نږدې کېنوله نبي علیه السلام ودرېدو فاطمې راونیوله لاس یې ونه ښکل کو کېنه به چا ولې جاړې ستا خو د سترګو نه اوښکې بهېږي څه تکلیف دی درته نو حضرت فاطمه رضی عنها نبي علیه صلات وسلام ته ورنږدې شوله او نبي علیه صلات وسلام په غېږ کې ونیوله او هغې ورته ګیلي شروع کړه د خپل خاوند په باره کې یا رسول الله ای بابا جانه تا زه ولې حضرت علي له ورکولم زما خیال نه ساتي زما دې لاسو ته نه ګوري زما خدمتونه ډېر دي د بچو خدمت ته فلان څه خبره باندې به اختلاف راغلی او ظاهره خبره ده کله چې ښه وجړله او دا ټولې ګیلې ورته وکړلې نبي علیه السلام په تیش کې نه راځي نبي علیه صلات وسلام چې دا ټولې خبرې واورېدلې ورته وایي فاطمې لورې یو څو خبرې درته کوم لږ غور وکړه تپوسونه درنه کوم جواب راله صحیح راکړه وایي زه تا نه دا تپوس کومه
چې تا خو د خپل خاوند په باره کې ډېر شکایتونه وکړل، خو یو تپوس دا کوم ستا د خاوند په شانې ښایسته هلک او داسې تکړه ځوان په دې ټوله کلي کې شته؟ اغلی شوله چې نشته دی. وایي ستا د خاوند په شانې بهادر تا ته په دې کلي کې معلوم دی؟ داسې بهادر ځوان اغلی شوله. بیا ورته وایي تا ته پته ده ستا داسې خاوند دی چې کله ما د نبوت اعلان وکړو نو ټولو خلکو انکار کوو، یو حضرت علي او ابوبکر چې دې زما ملګرتیا کړې ده، یو علي او ابوبکر. وایي ستا داسې خاوند دی چې کله په جنګ کې ماته یو مورچه ګرانه شي نو په هغې باندې ستا خاوند زه وراچوم. خیبر په غزا کې چې زه به سبا جنډه داسې چاله ورکومه دغه په لاس په الله قلعه فتح کوي، ستا خاوند قلعهګانې فتح کوي. زه چې د کافرانو سره کله جنګ کوم نو په خط اول باندې ستا خاوند جنګېږي، اول ګزار هغه کوي. دا ته ولې خفه کېږې؟ ته داسې خاوند ښځه یې، ستا خاوند بهادر دی، شجاع دی، دلیر دی، سخي دی، ښایسته دی، مټور دی، دا صفت پکې دی، دا صفت پکې دی. حضرت فاطمه هغه اوښکې پاکې کړې دي او په خندا باندې شوله، د الله رسوله بس زه خپلې خبرې واپس اخلم، زه خپل کور ته ځم، زه نه یم خفه د خپل خاوند نه، دا زما غلطي ده. نبی علیه صلات وسلام چې کله دا خبرې ورته وکړې، حضرت علي صاحب راغلی و، دروازې په خوا کې ولاړ دی چې نبی علیه صلات وسلام د زما دا ښځه څه وایي او پیغمبر ولې څه جواب ورکوي. فورا یې ویل دروازه کولاو کړل، راوې دنګل او راغې د نبی علیه السلام او د فاطمې په دې منځ کې کېناستو بې تکلفه، او نبی علیه صلات وسلام ولې جوړه وکړله، جوړه څنګه وکړله، ورته وایي اختلاف مه کوئ، ښه وخت تېروئ، علي بچیا د بهر کارونه ته کوه او فاطمې لورې د کور کارونه ته کوه. خبره وشوله، روغه وشوله، دواړه په خوشحالۍ باندې کور ته لاړل. داسې کورونه جوړېږي، اصلاح خاندان دا دی. غیرت کې مه راځئ داسې چې خپل خویندې خپل لوریانې د چا نه ازادي کوي. خیر دی که چا ته خبر شولې چې ستا زوم ستا لور وهلې ده، وی خیر دی ما هم دا خپله ښځه داسې چېرته وهلې ده، دغه ټیم کې لږ ګزاره وکړه، لږ ګزاره وکړه، اوبه وڅښه، چې ولاړې کښېنه، چې ناسې سمله، بس په زړه باندې تېر کړه، په دې زړه باندې درد راوله. او په دې ټیم کې زه درته دا خبره د خپل ذاتي ایکسپیرینس په بنیاد باندې وایم چې په بېشماره جرګو کې زه ناست په دې داسې جرګو کې ناست یم، او دا خاص کر دا میندې چونکې بهینو هغوی ته هم دا وایم چې کله کله لور داسې د خپل خاوند نه ګیلې وکړي، اگر دام نه وایم چې ټولې ښځې ګناهګار دي، سړو ته څه ګناه نشته، خو نن دا موضوع داسې جوړه شوله نو سړی هم زیاتی کوي کله. خو داسې جرګو کې ډېر ناست یم چې کله مور او پلار په دې خبره باندې کلک شي چې نه ګوره زه دا خپله لور ازادوم، بس دا لور ازادوم، دا وخت نشي تېرولی. او لور هم په دې خبره کنوینس کړي چې بچا به ستا ازادوم او راوځره دې ځای نه، هغه هم لاړه شي عدالت ته او طلاق والي. بېشماره داسې زنانه ما ته په نومونو باندې معلومې دي چې د طلاق نه پسې په ما پسې جواب را لېږلی دی چې ته اوس راشه او زموږ په منځ کې اوس روغه وکړه او زه واپس د خپل خاوندي کور ته ځم. نو زه ورته یم ستا خو طلاق شوي دي، تا خو عدالت طلاق درکړي دي، اوس ته څنګه ځې؟ نو وایي چې بس دا زما سره د مور ډېر زیاتی کړی دی، زه خو نه پوهېدم زما د مور زما سره زیاتی کړی، زه نه پوهېدم زما د پلار زما سره زیاتی کړی دی. دا ګورې ما ته ډېر زیات داسې کورنۍ کیسونه معلوم دي چې هغوی طلاق په عدالت کې اخیستی دي یا د مور او پلار په خوښه باندې اخیستی دي، او بیا د مور او پلار په کور کې تنګ چې دا مې زیاتی کړی دی. خاندان اصلاح وکوي په دې ځای باندې. د خاندان په اصلاح کې داسې هم شوي دي، نبي علیه صلات وسلام دومره ګزاره کړله په دې موضوع باندې په دې حالاتو کې چې د نبي علیه صلات وسلام خو ګڼ ودونه وو، 11 ودونه د نبي علیه صلات وسلام دي، 11 په دې 11 او 2 د نبی علیه صلات وسلام منځ وینو 14 ودونه د نبی علیه صلات وسلام وو. البته نبی علیه صلات وسلام دا ودونه خپل خواهش په تقاضا نه وکړي، دا ورته الله ویلو چې زیات وکړه، خالصة لک من دون المؤمنین، الله وی دا صرف ستا دپاره اجازت دی، ځکه د نبی علیه السلام ضرورت و د دعوت تبلیغ کار یې کو، د دین قیام انقلاب و. ظاهره خبره و چې کله په یو کور کې ښځې ډېرې دا خو لا بنې وې چې مور او لور هم کله په کور کې نو جګړه راځي، جنګ راځي. نبی علیه صلات وسلام دا شپې تقسیم کړې وې، یوه شپه به د یوې بیبي په کمره کې کوله، بله به د بلې بیبي په کمره کې کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځې او د ورځې به ګرځېدو، عام کارونه به و، البته نمازیګر دا ټیم تقسیم کړو، د هر بیبي کمرې ته به 15 منټو 10 منټو ورتلو. یو ورځ نبی علیه السلام د حضرت عایشې کمرې ته لاړو، مازیګر ټیم د تپوس لی ورغی، او د هر بیبي دا شوق و چې نبی علیه صلات وسلام زما د لاسو خوراک وکړي، زما چای زما روټۍ دا وخوري. نبی علیه السلام د حضرت عایشې په کمره کې ناست دی، او په دې ټیم کې حضرت سعودي له چا غوښه را لېږلې ده، او د نبی علیه صلات وسلام غوښه وه، غوښه به یې خوښوله. نو حضرت سعودي له چې چا غوښه راولېږله، نو شاید چې دا به د حضرت سعودي د کمرې نه نبی علیه السلام راوتې، وروسته به دا غوښه راغلې وه. نو حضرت سعودي هغه غوښه د خاورې په پلیټ کې واچوله،
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام له راولېږلو. په دې ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت عائشہ په کمره کې ناسته چې خوراک ورته کېښودو. په دې ټیم کې حضرت عائشہ بهر ده چې کله دننه راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خوراک تیار کړو. هغې به هم څه تیاری کړ چې ویې کتل نبی علیہ السلام مخې ته د غوښې پلیټ پروت دی. دا چېرته وایي رسول الله؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي دا ستا دی ګاونډۍ راولېږله. د نبی علیہ السلام د سعودي او د حضرت عائشې کمرې نږدې نه دی ګاونډۍ دی راولېږل. مشره زنانه وه او دې سعودي رضنها دومره قرباني کړې وه چې خپل نمبر د حضرت عائشې له ورکړی و. زما په نمبر کې به نبی علیہ السلام ستا په کمره کې شپه کوي. خو ظاهره خبره د انساني کمزوریانې وي. حضرت عائشې له بدې باندې قار ورغی چې زما په کمره کې نو د هغې څه کار دی چې تا له خوراک رالیږي چې د هغې کمره ته ځي نو په تا دې خوري که نه دلته ولې رالیږي؟ زما مېلمې نو زه به دله پخلی کوم که هغه به یې دله رالیږي. د نبي علیہ السلام د مخې نه دا پلیټ راواغستو بار ته یې ګزار کړو. څومره غصه به سړی له ورځي د دواړو جهانونو سردار محبوب کائنات صلی الله علیه وسلم چې په یخه باندې په دنیا کې په ژوند باندې جنت جهنم لیدلی دي. د امامان د انبیاو امام الانبیا 1,40,000 انبیاو له په بیت المقدس کې امامت کړو. داسې پیغمبر د هغه د مخې نه پلیټ راواغستو بار ته یې ګزار کړو. غوښه هم وخرله او پلیټ هم د خاورې پلیټ و هغې مات شو. اوس په دې ټایم کې څه کول پکارو؟ یو خاوند د ښځې سره په دې وخت کې څه کوي چې داسې وکړي؟ نبي علیه صلات وسلام له به خامخا غوسه ورغلې وه. څنګه به غوسه نه ورتلله؟ خو نبي علیه السلام صفت دا غوسه به یې څکله. غوسه وله داسې نه وه چې نه ورتلله وله خو څکله به یې والکاظمین الغیظ. نبي علیه السلام پاڅېدو او حضرت عایشې ته ویل چې شابه که ورشه. او اول نبي علیه السلام ویل پاڅېدو او لاړو هغه پلیټه راغونډ کړو او ټوکړې راواغستلې او غوښې هم راغونډه کړه په خپله باندې او راوړو. حضرت عایشې ته وایي دا واله دا پلیټ ته واله او د خپل کمرې نه اوس روغ پلیټ راکړه چې دا اوس حضرت سعودي له ورکړم په خندا باندې. او هغه خاورې هغه ټوکړې حضرت عایشې له ورکړلې او روغ پلیټ یې ترې راواغستو او د حضرت سعودي له ورکړو. او دا خبره نبي علیه السلام ایسته پټه وساتله. دا نبي علیه السلام دا ته پته وه چې زه بالفرض په کور کې دا ورانی زما جوړ شي بهر به د خلکو څنګه تربیت کوو. څنګه چې هغه پارسی خوانان وایي که نه چې کوپر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی چې کوپر د کعبې نه راخور چې مسلماني به کوم ځای پاتې کېږي. په دې وجه باندې د خاندان د اصلاح غم نبي علیه صلات وسلام کړی هم دی او د خاندان اصلاح هم کړی ده او د منځونو خیال هم نبي علیه السلام ګورې ساتلی دی. یوازې دا نه چې روغې جوړې کولی ذکر و اذکار خیال نبي علیه السلام ساتلی دې سره نبی علیہ السلام د منځونو خیال ساتلی دی. ام سلمې حدیث دی بخاري شریف کې. یو شپه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې را پاسېدو هر شپه و پاسېدو خدای اتفاق داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر دی وحی هم راتلله کشف هم کېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته معجزې هم د نبی علیہ السلام په اختیار لاس کې وي معجزې کشف یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ بخاری حدیث ته ناستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل راغی جبرئیل نبی علیہ السلام ته د الله رسول ملګری دی وفات شه دی څوک وفات شوی دی نجاشی بادشاہ په افریقا کې وفات دی جنازه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته څنګه به جنازه وکړه خو لري دی زیر تخکار کوم وي نبی علیہ السلام اعلان وکړو صحابه ته راوځي جنازه اعلان او جبرئیل لاغه وزره وو د ازمکه او هغه افریقا او تخکارې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نجاشی بادشاہ لاش او تدقه سخکارې دو او جنازه ولې وکړه دغه نبی علیہ السلام د شپې را پاسې دو په دې شپه باندې نبی علیہ السلام د حضرت ام سلمہ کړه دین او ام سلمہ رضی الله عنها دا حدیث نقل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې ماذا انزلت الليله من الفتن د څه وخت البارتا وجود اسمره فتنې نن د اسمان را نازلې شولې دا فتنې د مال د دولت د خزو د ماشومانو دا فتنې راغللې او بیا ویل چې وماذا انزل من الخزائن دا څومره خزانې را نازل شولې فتنې هم دي او خزانې هم دي دې بزان مستحقې سو فتنو نه بزان څنګه بچ کو په عبادت باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملماته وی چې مې یوقظ صواحب الحجرات په دې کمرو کې چې دا خزې ودی د سوق به را پاسي مطلب دا را پاسول غواړي چې تهجد وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت ام سلمہ شروع شول او په دې کمرو کې چې کومې زنانه ودی وی هغه را پاسول پاسې منځ وکي الله عبادت وکي فتنې را نازل شولې د فتنو نه حفاظت د په منځ باندې کیږي منځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې وای خخاون او خخزه دادی دې حدیث ته سوچ وکي
وایي ښځه او خاوند په یو بل به هله خفه کېږي چې کله خاوند مانځه ته راپاسېږي وایي دا د خپله ښځه راپاسوي. په ان ابد که دا ښځه انکار وکړي چې نه پاسم وایي چې دا خاوند یخې اوبه راوالي په دې ښځه باندې ورواړئ او دا یخه شي او راپاسېږي. او وایي ښه ښځه دا ده چې دا کله په خپله مانځه ته راپاسېږي نو دا خاوند راپاسوي او چې نه پاسېږي یخې اوبه راوالي او دا په دې خاوند باندې ورواړئ. نبي علیه السلام دا ښځه ښه خاوند دی او ښه ښځه ده یو بل مانځه ته پاسوي. نن خو دی ښځه خاوند ته آواز وکړي چې پاسه مانځه ته صرف هغه ټایم به پاسېږي چې کم ټایم باندې ډیوټۍ له ځي په هغه ټایم باندې به پاسېږي چې کم ټایم باندې دا دکان له ځي سهار مانځه ته نه پاسېږي څوک. او د دې سره سره نبي علیه الصلاۃ والسلام دغه خاوند یو بل صفت هم کړی دی. نبي علیه الصلاۃ والسلام وایي ښه خاوند دا دی چې ویل دا په خپله باندې د مونځ او د اودس پابند هم دی خو وایي په دې کور کې یو ډانګی په دې ګوټ کې ښو دی. دا نبي علیه السلام وایي چې په کور کې ډانګی په ګوټ کې ښو دی او دا ټیم په ټیم باندې رالي او دې ښځې ته و چې ګوره که ورانه دې وکړو په دې ډانګې دې وامه و دا خاوند ښه خاوند دی. د حدیث مطلب دا نه دی چې په دې وال پکار دی یرول صرف پکار دی. نبي علیه السلام د والو خبر ونه کړله صرف وایي دی ورته چې ګوره په دې دې وهم. د دې مطلب دا چې دا ښځه به په خپل کنټرول کې سړی ساتي دا ډانګې به ورته سړی ښي ټیم په ټیم باندې. دا نبي علیه الصلاۃ والسلام ویلي دي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا صفتونه او نور داسې د ښځو وهل ګورئ دام نشته چې سړی ښځه وهي او ټکوي. موږ نن د زنانو خبرې ډېرې وکړلې هسې نو چې خاوندان وایي چې بس ښځه زما وینځه ده او نه مالې هر څه وهل هم جایز نه د ښځې وهل نشته دی. البته په بعضې موقعو کې چې دي وهل نو د هغې به انشاءالله خپل ځای کې وضاحت کوو. یو موقع داسې راغلی دا حدیث وایو بیا به دا ترجمه کومه. یو زنانه راغله یا رسول الله سلم طلاقه شوې یم او دوه هلکانو دوه کسانو زما د رشتې تپوس کړی دی دوه کسانو په ما پسې د نکاح پیغام رالیږلی دی. یو ابو جهم دی یو حضرت معاویه دی. د دوو کسانو د نکاح پیغام رالیږلی دی ته راله مشوره راکړه د حضرت معاویه سره واده وکړم او که د ابو جهم سره واده وکړم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ګوره څوک چې د چا نه مشوره والي مشوره به سړی ورکوي چې صحیح مشوره وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي خوښه خو ستا خپله ده خو زه درته صفتونه کوم چې دواړه څنګه دي. وی یو خدا بالفرض که د ابو جهم سره واده کوي نو اما ابو جهم فلا یزع العصوا عن عاتقه که د ابو جهم سره واده کوي نو ګوره ابو جهم د خپل ولي نه ګوره ډانګې نه کوزوي. مطلب دا چې بیا به دې وهي نو خپله خوښه ده که واده ورسره کوي والو د ځان ټینګې او د هغه سره واده وکړه. او اما معاویه فسعلوک فلا مال له که معاویه سره واده کوي نو ګوره غریب دی پیسې میسې اوس نشته نو که مال ته دې اړېلي ګوره بیا ځان له مالداره خاونه ګوره غریب دی اوس اخوا دی خپله خوښه ده. نبي علیه الصلاۃ والسلام داسې صفابو انسان دی یعنې خپله اوښی دی حضرت معاویه اوښی دی ورته ویلي به وې چې زما د اوښې سره واده وکړه داسې نه وایي اما معاویه فسعلوک لا مال له ګورې غریب سړی دی او که نکاح ورسره کوي نو خپل سوچ په خپله باندې وکړه خو ګورې بل ډانګې د ولي نه کوزوي. دې مطلب دا یو قسم چې ګورې ابو جهم سره ځکه واده مه کوه چې ګورې وهل ښه شی نه دی داسې سړی ښځه وهي د ښځې وهل داسې هم نه دي راغلي او د ښځې ځان له حق دی او د خاوند ځان له حق دی. رسول الله مبارک یې ورځې ویل ساري مانځه نه راغی چې ساري کله مانځله تلو نو حضرت حفصه مور زمونږ مور بي بي هغه په مسله باندې ناسته و ذکر یې کوو سبحان الله الحمدلله ذکر دی. نبي علیه السلام لاړو جومات ته او نبي علیه الصلاۃ والسلام به مونځ په غلس خړنۍ کې کوو او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ به وکړو نو بیا به د اشراق دا اوس نور راوخته د اشراق ټایم دی کله 2 رکعاته مونځ پکې جایز دی د دې ټایم پورې به نبي علیه السلام ذکر کوو او بیا به 2 رکعاته اشراق وکړل بیا به کور ته راتلو دومره ټایم کم از کم یو نیمه 2 غنټې په دې ټایم کې لګېدل به د نبي علیه السلام. کله چې راغی چې وکتل اقصی مور بی بی حضرت حفصه په مسله باندې ناستل او ذکر کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته حفصه سره کول الله رسول ذکر مې کو د سبا او د مساء اسکار باغی په پابندۍ باندې ویل څه ذکر یې کو دا ټول ورته ویل که یو ذکر دې کړی وی کنه دا بس تا دې ټول ذکر نه بهتر وی دا تعلیم هم سړی ورکي کم ذکر سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد کلماته دا الفاظ به دی ویلي وي نو چې دا دی ویلي وي نو یو طرف ته 2 غنټې ذکر کول او بل طرف ته دا کلمات ویل دا غیر ډیر بهتر دي دا به دی ویلي وي. نو په کور کې د تعلیم تنظیم دا تعلیم کدا هر تعلیم د کدا فضایل اعمال تعلیم دی دم ټیک دی کدا د ریاض الصالحین دی دم ټیک دی کدا د بخاری درس دی دم ټیک دی. کور کې تعلیم پکار دی هر کتابي د حدیثو کتاب دی یا د قران مجید دی او په کور کې چې تعلیم کیږي دا د هر کتاب دا د قران یو کده حدیثي تعلیم چې د خود تمسخ ودل کیږي. موږ تبلیغي ورونه وای کنه وای نیم امت په کورونو کې دی ټیک خبره ده کنه نیم امت په کورونو کې دی کنه دا سړی جنازو لم راځي د اختر لمزي غم خاده لمزي
او د ښځو ته دا موقع نه میلاویږي. په دې وجه باندې اگر چې د ښځو ته کله دین کله وښودلی شي یقین وساتئ چې ښځې ګورې په دین باندې ډېر عمل کوي په نسبت بیا د نارینهو باندې، خو چې خبره کله ذهن ته کوزه شي. تاسو ګورئ زنانه چې کله د دین مسله ورته بیان کړي چغې وهي جاړي د سترګو نه یې اوښکې بهېږي، داسې یېرېږي، ډېر وخته پورې یېرېدلي. غریبانان نن درس ته رالې کلاس ته فهم قرآن له دا به کال له دا کلاس بیا کېږي، کال له به کېږي دا کلاس بیا. نو کال پس به دا زنانه د درس ته بیا راځي. موږ خو دومره سست یو چې موږ هغه کال پس هم کلاس ته نشو راتللی، زنانه نشو راوستلی. او په کال کې یو ځل موږ هغوی له موقع ورکړو نو خامخا په دې کې منځ کې به بیا سستي راځي. زه دا د منتظمینو ته وایم او د ملګرو ته وایم چې دا درسونه یوازې د کال څخه مه خاص کوئ، دا په دې کلو کې داسې 3 روزه او 2 روزه کلاسونه شروع کړئ. دا د قرآن کلاسونه تاسو عام کړئ، عام. دا په کلی کې محله کې جمعات کې دا کلاسونه وکړئ. دا نږدې خو ستاسو خو شکر دی اوس مفتی بهرمن صاحب تاسو الله در کړی دی، مدرسې د جوړه کړې د نور علما دي، دې نه فایده واخلئ، قرآن پې ووایئ، واورئ ته چې دا الله رب العالمین د دې انقلاب راولي په دې کورونو کې، دا انقلابونه راشي دا په قرآن او حدیث باندې، قرآن او حدیث درس تعلیم دا چې کورونو کې عام شي نو الله به بیا دا زنانه به پوه شي. که دا موږ دا زنانه پوه کړلې دا زنانه به بیا په جنجونو کې د چا په واده په جنګ کې به نه ځي. دا زنانه نه دي پوهه، والله العظیم دا ورته پته نشته چې پردي جنګ کې تلل ګناه ده. تاسو ته هم دا پته نه چې په جنګ کې تلل ګناه ده د ښځې دپاره. پردي واده کې په جنګ کې ښځه ځي دا ګناهګاره ده، د الله رسول او د فرشتو لعنت دی پې. په پردي واده کې ښځه ګډېږي دا ګناه ده. پردي واده لا چې دی خپل نه دی او دا ورکه رځي دا ګناه ده. دا د ښځو ته پته نشته. که دا ورته پته ولګېدله نو بیا به چېرته هم داسې نه کوي. دا ورته موږ قرآن نه دی ویلی، د دې اصلاح نه دی شوی، دې تربیت نه دی شوی. که دا اصلاح او تربیت وشول بیا به انشاءالله تعالی په کورونو کې انقلاب به راځي. الله تعالی دې موږ په دې باندې پوهه کړي. دې آیتونو ته وګورئ. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو قو بچ کئ انفسکم خپل ځانونه او اهلیکم او خپل بال بچ خپل بچی نارن د اورنه دا بچی بچ کئ. دا ګلونه ماشومان چې ساره سکول ته سره څنګه سنبال لیږي او چې کله دا ماشومې دا قسم سوټونه او ټیم په ټیم ښکلوي، د دې بچي د ښکلولو په ځای باندې اور نه بچ که تربیت یې وکړه. وقودها الناس والحجارة خشاک د دې کا انسانان دي، والحجارة کاڼي دي. دا بوتان چې نن ورته سجدې کېږي دا به الله په اور باندې سیزي. علیها په دې اور باندې مقرر دي ملائکة فرشتې غلاظ سختو جبو والا دي، شداد سختو اندامونو والا دي. خوی نه هم ډېر سخت دي، ګورئ سخت خوی دی، په چا باندې ترس نه راځي. او شداد طاقتورې دي، ګورئ یو فرشته چې دا د ټولو کار کولی شي. لا یعصون الله ما امرهم، نافرماني نه کوي د الله ما په هغه څه کې امرهم چې الله امر وکړي دوی ته. فرشتو کې نافرماني نه وي، فرشته هره خبره مني. ویفعلون کوي ما هغه څه یؤمرون چې دې ته راغي حکم وشي، د الله تابعدار. یا ایها الذین کفروا اے کافرانو لا تعتذروا اليوم نن باندې مکوي. دا هغه حالت چې کله آخرت ته لاړ شي نو کافر بم ارمان کې چې ما دنیا ته واپس بوز الله وی باندې مکوي. انما تجزون یقینا تاسو ته به سزا ملوي ما د هغې ناکار اعمالو کنتم تعملون چې کوم به تاسو کول نن د عمل جزا ده. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو توبو الی الله راوګرځئ الله ته، توبه وباسئ الله ته توبة نصوحا د اخلاص توبه. اخلاص توبه څه ته وایي؟ اخلاص توبه دا ده چې کومه ګناه کې هغه پرېږدوه، عزم وکوې نه به یې کومه، او که چا حق د باندې دی هغه ادا کړه، دې ته اخلاص توبه وایي چې بیا به یې نه کوم داسې. عسا یقینا ربکم چې رب ستاسو ان یکفر عنکم لرې به کړي ستاسو نه سیئاتکم ستاسو ګناهونه، ویدخلکم الله به داخل کې تاسو جنات جنتونو ته تجری چې چلیږي به من تحتها لاندې د هغې نه الانهارو نهرونه. یوما داسې ورځ ده لا یخزي الله چې الله به ونه شرموي رسوا به نه کړي النبي پیغمبر والذین آمنوا مؤمنان ماهو چې د هغه سره دي. قیامت کې به پیغمبر هم نه رسوا کېږي، مؤمن به نه رسوا کېږي. نورهم رڼاګانې د دې مسلمانانو به یسعا روانې به یې بین ایدیهم مخې ته، په پل سرات چې ځي د ایمان رڼا به مخې ته وي. وبایمانهم په ښې لاسونو کې به خپلې عملنامې نیولې وي. ایمان دا معنا ده او یا دا معنا ده وبایمانهم ښې طرف ته به هم رڼاګانې وي.
یقولون وی بدوی ربنا ای زمنګ ربا اتمم لنا پورا که زمنګ د پاره نورنا زمنګ نور پورا کا واغفر لنا من ته بخنه وکا انک یقینا انت علی کل شیء قدیر پارسبانه قدرت لرونکې الله رب العالمین دی منګه په دې احادیث باندې پوي کی په قران باندې دی الله تعالی پوي کی او الله رب العالمین دی دا منګ سو ویلو سمنګ واوریدل الله دې عمل کول توفیق امرا کی صحیح دی سبا به ان شاء الله هفته ورځ د 2 ورځې درس پاتې شو 3 ورځې وشولې او الحمدلله موسم بیرته برابر شو داسې یخنی نه نو زمونږ دا کتاب خو د 8 ورځو دی خو زمونږ درس د 15 ورځو دی نو سبا به ان شاء الله الرحمن زمونږ درسي اسلامي اخلاق و آداب او د دې سره تکریم انسانیت دا 2 موضوعات به ان شاء الله سبا درس کې سلورم درس او 5م درس دا به سبا ان شاء الله تعالی منګ وایو او بیا بل سبا به من خپل کتاب هم ختمو او دارنګي درس به اختتام ته رسیږي دعا به هم کیږي نو الحمدلله نن ستاسو مینا ماته معلومه شوله پرون کار والا کړو کار شوی دی نن کلاس زمونږ ډېر آباد دی د پرون په نسبت باندې نو زه زما دپاره خو لږ کلاس او ډېر کلاس یو شانې دی زه به ویم که 10 کسانی او که 1000 کسانی البته چې موږ څومره خلکو له دعوت ورکو رام وستل نو په دې کې یو خپل دعوت او تبلیغ هم وشو دویم دا ده یو حدیث ویما نبی علیہ السلام حضرت علی ته ویلو چې لا یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم کستا پلاس باندې الله یو کس ته هدایت ورکو دا رسول خانونه بهتره ده یو کس زم که د خزانه په دې کلاس کې یو کس ته هدایت وشو یو ته بس دا پوره د زمونږ لپاره یو کس روښ شو یو کس هم روښ شو نو ټول کله بدلیږي یو پیغمبر او ټول دنیا بدل کړي و لہذا څه پته لګي چې تاسو کراولې او دلته به درس اثر وکي واغه حرام پرېږدي زنانه راشي پرده شروع کی دستا په دعوت باندې څومره خیر دی ستا دا ته پته نه دا باندې کمال کوي او ستا په عملنامه کې بلی کلی کېږي لهذا خویندو ته وایم نن ستاسو دپاره او د کور په حوالې سره ډېرې مفیدې خبرې وشولې په دې کې به انشاءالله خیر تاسو به دا د زړه په تختو لیکلي وي دقسې د ځان سره سبا ګڼو زنانو لکه ستاسو لوریانې چېرته وادي هغوی له هم دعوتونه ورکوي ګاونډ کې هم زنانې هغوی له هم دعوت ورکوي راوباسئ د زنانه د 2 ورځو ته دا د خیر د پردي جنگ له سړی د ګناه دپاره ځي او دې جایز کلاس له راشئ تاسو دې د حلال کار له راشئ او انشاءالله تعالی په دې کې به دا خیر راوځي چې شاید زموږ ژوند په دې باندې بدل شي الله رب العالمین موږ د عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین د استاد سیلان کوي به درس ختم ان شاء الله جزاک الله اعلان دې زنانو ته او تاسو صاحبانو ته درخواست چې کوم الکان دي مشران نه الکان دي د خپل کرسۍ والي دغه ته جمع کوي او زنانو ته یو 15 منټه انتظار وکړي که تاسو یو بل څه په خیرالې کوي نو هغوی به وتي زنانه تاسو داسې کار وکړئ چې کمې